یو صحابي راغی وی لاس کې د مرغۍ بچي نیولي وو، نو کومې مرغۍ جاله چروړې وه، هغه مرغۍ راله د پیغمبر په اوږه باندې کېناسته او هغې ته څه ووې، نبي علیه السلام مبارک ورته وی دا بچي دې راغوښتي دي دا پرېږده، نه د الله رسوله دا خو مې ډېر خوښ دي جي، دا بچي مې ډېر خوښ دي، نو دا مې ځکه راغوښتي. نبي علیه السلام مبارک وی دا مور یې راغلې ده ما ته شکایت وکړه، دا مور راغلی ده ما ته شکایت وکړه چې د الله رسوله ما نه خپل بچي راکا، الله ته مې فریاد وکړه، نن زه د نبوت په اوږو باندې ناست یم، ما له انصاف پکار دی. نبی علیه السلام مبارک جاله راواغسته نبوت والا لاسو باندې وی ویې رسوه خپل ځای ته زما محترم. دا د نبی علیه السلام شفقت و. شیما رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه السلام خور وه، یو پیره دی د ګډو بیزو نه انکار وکړه، خبرې ته توجه کوئ چې زه نورې ګډې بیزې نه بوځم ځکه ګرمیم ده او دا ګډې بیزې چې سرن کوي نو دا تیتر بیتري راغونډولې ډېر ګراني، د عربو نور چې به ډېر سخت به لاندې نه به شګه وه هغې به هم تپ کو. نو نبی علیه السلام مبارک وایي دې ماشوم و دې خپلې مور سره حلیمه سعدیه سره په غېږ کې وګوی هغې به پی ورکول. نبی علیه السلام مبارک دې خور شیما ووې وایي زه به ځم ګډې به سروم بیزې به سروم لیکن په یو شرط باندې. مور ورته بچی زمون خو څوک شته نه، کور کې نوجوانان نشته، زه کمزور یم بوډۍ یم، دا محمد مې په رضاعت باندې روستی دا ماشوم دی، د ده پالنه کوم یا به د ده پالنه کوم یا به ګډې بیزې سروم. نو دا خور یې ورته وایي مورې زم خو دا محمد را لره که دی به جولۍ کې وړه، خبرې ته توجه کوئ. هغه ورته بچیا یا به ته ګډې بیزې سره یا به دا ماشوم له به یو کار به کېږي، نو که ګډې بیزې سره نو دا ماشوم دنه پاتې کېږي او دا پردی ماشوم دی، دا پردی ماشوم دی. ما وی پردی چته دی د دوانو جهانو سردار وته جولۍ کې راغلی دی جی، یو کار به کېږي. هغه نه دا ماشوم به بوځمه. وی څه وجه ده؟ وی مور یو کرته دا محمد ما ځان سره بوتلی و د ګرمۍ په موسم کې، دی ما سره غېږ کې و تېر شوي ګرمۍ کې، نو چې د هغې یو ناشنا دغه و په دغه رس کې په ټوله رس باندې وریځو په ما باندې چتری کړې وه نور را باندې نو لګېدلې، ټول څوک سره سبحان الله چې بچه ته تلمه نو چتری به را باندې وه، ما په دغه رز ور نه یې لیدلې. او کله چې د چیلو د ګډو بیزو خبره راله نو چې کله دا نبی اسلام مبارک ما سره غېږ کې نو د ګډو بیزو داسې ورمنډه کړه، ګیاګانې گویه شنه ورته الله را زرغون کړه د پیغمبر برکت و د غېږه. وایي د ګډو بیزو ټولو په منډه باندې خوراک وکړه، پته نه لګي چې د بیزو ځان موړ کړی و که نه. وایي ټولې رالې ما سره دا محمد غېږ کې یو د ټولو ګډو بیزو اول به راتله د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک په وړو وړو خپو پسې به خپل تندی جنګو او بیا یې ګیر چاپېره دایره واچوله. وایي ما به محمد ته کتل او د ګډو بیزو به محمد ته کتل. ټول ما دا ګډې بیزې ولیدې چې خوراک یې وکړو په منډه دایره اچولې وه. وایي بس ګیه نه خوړو، نبي علیه السلام ته یې نیغ نیغ کتل. زما محترم وایي دا د هغه برکت و. ما وی د نبی علیه السلام مبارک چې خبره کوي حیواناتو باندې دونه خفه کېږي چې د یو حیوان د وجې نه الله ستا مغفرت هم کوي او الله تا جهنم ته بوځي. اوس راشه وره نن د مسلمان او د انسان بیا څومره قدرداني ده. زما پیغمبر په حیوان خفه کېده، د انسان څومره قدرداني ده. نن یو خبره کوم، وایي علما کرام فرمایي نبی علیه السلام مبارک وفرمایي که یو انسان د سره بدم کوي بیا هم ورسره مقابله کې نیکي وکړه، بیا هم ورسره نیکي وکړه. دی به تا سره بد کړي ته ورسره نیکي کوه، الله به د دې په وجه ستا مغفرت کوي. زما محترمو